یو زمانه کې یو باچا نو ډېر زیات ظلم یې کو، انتهایی ظلم یې کو، دومره ظلم یې کو چې چا د هغه خلاف خبره نه شوه کولی، خو که چې کوم سړي به خبره وکړه بس وایي دنه سر وښی. خلک انتهایی تنګ دي، څوک څه ویلی نه شي. زمونږ په شانتې پکې یو لکه دا بعضې کس زمونږ په شانتي نو خولې لکه نه صبرېږي، خیال دی نو خامخا څه وایي. نو هغه وایي چې زه خو څه ویم، خو اوس که غږ کومه نو سر رانه وایي. او سړی دننه داسې شوی دی چې نور صبر ترې نه کېږي. مونږ تاسو ته خو ازادي ده که نه، په فیسبوک باندې چې څه ورته ووایي خیال هم دی، او چې خپلو مجلسونو چې څه مه ووایي، چې چا پسې هم څه ووایي. او داسې نه وه نو ده داسې چلو کو چې هلکه د باچایانو به غټې غټې قلاګانې وې. تاسو به اوس هم لیدلي دا قلاګانې چې دي دې کې به باچایان پاتې کېده. نو یو غټه قلا وه، نو ده پکې یو سیړ وکتو چې هلته دا څوکیداران وغیره دا نه وو، بس ورغلی دی ولته په هغې باندې لیکل کړي دي، زړه یې پې خطش کړی دی مړه. او دی و چې ته ظالم مې، او ته کافر یې، او ته چې کوم دی نو دای او دای او دای. خو مړه ښه لیکلي کړي د باچای ښه بېعزتي کړې ده. لکه فیسبوک باندې چې تاسو نن سبا څنګه کوئ، نو فیسبوک نو په دیوالې ورته هر څه لیکلي، دیوالې ورته ډک کړی دی. سار چې یاره دغه راغلي دي سیکیورټي والا راغلي چې کتلې اوهو هلکه دا چا کړي دي، دا خو ډېر غټ ظلم شوی، دا ظلم شوی. باچا پسې چا خبرې کړي دي او ډېره غټه بېعزتي د باچا شوې، دا یې څه لیکلي دي. خبر باچا ته لاړو چې باچا دقه شان چل بیګا شوی دی. وایي ښه، وایي څه یې لیکلي دي؟ وایي دا 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 دا. هو باچا چې کومونه هم ډېر هوښیار و، چې دا ډوله قوم را کنټرول کړی و چې کش نه شو کولی، نو هغه هم په خپل ذهن کې ډېر رسېدلی و. هغه ورته دا مه ورانوئ، دا لیکله دا به نه ورانوئ، دا به یي. اوس که ما ورته موږ ویل که د شپې شپې زر یې وران کړي که نه، خدای دا کېدای شي پوجیان هم والي چې پولیس هم والي چې تاسو ورانول ولې نه، چې لا ما ته هم خبر راوړو زما دونه بېعزتي وشو. هغه ورته یې مې ورانوئ، ډېر هوښیار و. وایي ما وله بوځئ. باچا چې لاړو ویې کته ولکه هر څه خو لیکلی شوي دي، به ټیک دي. باچا ورته دا بلکل صحیح خبرې دي، ټیک ټاک خبرې دي. صرف دونه وکئ لاندې ورسره یو دوه ټکي زما د طرفه مو لیکئ. نوټ کې ورته موږ لیکو که نه، مضمون پوره شي نو بیا ورته لاندې نوټ ولیکو. وایي نوټ ورته زما د طرفه ولیکئ. نو لاندې ورته ولیکل چې انا عملکم، لاندې ورته څه ولیکل؟ انا عملکم، زه ستاسو څه یم؟ عمل یم. بس باچا په دغه ځای باندې د ټوله خبره هغه ولا ختمه کړه چې ستاسو دا ګیلې، ستاسو دا کنځلې، ستاسو دا ماته هېڅ هم نشي ویلی. دا زه چې یم په تاسو ظالم یم، ستاسو د لاسه یم او ستاسو د عمل د وجې یم. صرف یې ورته دا ولیکه انا عملکم، زه ستاسو عمل یم. بس خبره یې ولا ختمه کړه.